دا ورځ موږ او تاسو له د اخوت، د نیکو اخلاقو، د ورورولۍ د دې خبرې درس راکړي. موږ او تاسو ټول یو یو، ټول مسلمانان، تور سپین غاټ واړه، د هرې ژبې خاوندان. او چې کله دا ویلي چې لا اله الا الله محمد رسول الله، دا د دې امت هغه تسبیح دي چې په یو تار کې فعللې شوي دي. دا د یو بل نه جدا کېږي. دا په وړو وړو خبرو د ژبې په بنیاد باندې جدا کول او د دوی منځ کې تفریقه او فرقې پیدا کول، د ژبو په بنیاد چې زه پښتون یم، دا پنجابی دی، دا سندی دی، دا بلوچی دی، دا خبرې صرف د تعارف دپاره دی. الله قرآن کې ویلي سوره حجرات کې دا په یو بل باندې د کبر او د ظلم دپاره نه دی، د یو بل د حقوقو د غصب کولو دپاره نه دی، یا د رنګونو په بنیاد، د تور او د سپین په بنیاد چې زه سپین مسلمان یم، دغه بل د افریقې والا او د سودان والا دا تور دی، زما او د ده په رنګونو کې فرق دی. څنګه چې په امریکا کې د ټولو نه غټه مسله په امریکا کې د اختلاف هغه د تور او د سپین ده. مسلمان کې د تور او د سپین دا فاصله نشته. بلال رضی الله تعالی عنہ هغه بالکل تور، هغه بې وطنه و، همسایه و، د بل ځای نه راغلی و، د حبشو نه ایتوپیا نه. او عمر رضی الله تعالی عنہ قریشي و، د مکې و، امیر المؤمنین و. عمر رضی الله تعالی عنہ به بلال ته ویل یا بلال انت اخونا و مولانا، ای بلال ته زمونږ ورورمې او ته زمونږ مولا یې، موږ ستا غلامان. د هغه د ذهن نه دا خبره ویستله چې دې احساسي کمترۍ کې مبتلا نشي چې زه یو بې وطنه د تور رنګ والی یم. دا سوچ یې ختم کړ. اسامه رضی الله تعالی عنہ نبی علیه السلام د ټولې غزا کمانډر جوړ کړ، جرنیل یې جوړ کړ. عمر رضی الله تعالی عنہ د اسامه رضی الله تعالی عنہ په لښکر کې لاندې و. ابوبکر، عمر، عثمان، علي دا ټول وو، هاشمیان وو، قریش وو. او نبی علیه السلام څوک د جنگ کمانډر جوړ کړ؟ اسامه رضی الله تعالی. بې وطنه غلام، د غلام زوی. دا سوچ اسلام موږ نه ختم کړی دی او دا سوچ یې راکړی چې تاسو یو یې. د مسلکونو او د فرقو په بنیاد باندې دا جداوالی او دا لرېوالی چې زه حنفي یم، دی شافعي دی، دی حنبلي دی، دی مالکي دی، دا سوچ ختم دی. موږ د یو الله بندګان یو، د یو رسول امتیان یو او د یو کتاب منونکي یو چې هغه قرآن دی. نو بیا اختلاف ته کومې خبرې، بیا د دې خبرې ضرورت ته کوم ځای نه فیق شو. یو په یو باندې د کوپر فتوا، یو په یو باندې د فسق او د فجور فتوا، یو په یو باندې د واجب القتل فتوا، او یو ته ګمراه ویل او بل ته ګمراه ویل. یو وایي ده پسې مونځ نه کېږي، بل وایي نه ده پسې مونځ نه کېږي. اسلام موږ ته دا وایي چې تاسو ټول یو یې او اسلام موږ او تاسو ته دا ویلي چې ان هذه امتکم امة واحده وانا ربکم فاعبدون. الله فرمایي ستاسو دا ټول امت یو امت دی او زه ستاسو رب یم، ما نه ویرېږئ، زما بندګي وکئ. د نورو جوړ کړی شو بوتانو عبادت دا نه دی پکار. هغه بوت که هغه د خټې بوت دی او تا مخې ته ځان ته ایښی دی، او هغه بوت که هغه ستا د دې نفس بوت دی، ستا د خواهش بوت دی، دا ماتول پکار دی. هغه بوت که هغه د یو عالم په شکل کې تا ته مخې ته دی، که هغه د یو پیر په شکل کې هغه بوت تا ته مخې ته دی، او که هغه په هر شکل کې دی، او د یو الله غلامي، د یو الله بندګي، دا زمونږ او ستاسو نه مطلوب او مقصود ده. هغه خبرو غم پکار دی، د کومو خبرو چې به موږ د قیامت په ورځ باندې الله رابلي. قبر کې د کومې خبرې تپوس کېږي؟ قبر کې چرم د دې خبرې تپوس موږ نه کېږي چې ته حنفي وي که شافعي وي. د دې خبرې تپوس نه کېږي چې ته بریلوي وي او که ته دیوبندي وي. موږ نه د دې خبرې تپوس کېږي چې ستا د دین څه نوم و. نو شافعي به مو ته وایي چې اسلام، او حنفي به مو ته وایي چې اسلام، مالکي او حنبلي به مو ته وایي چې اسلام، او دیوبندي او بریلوي او نور دا ټول به ورته د دې خبرې اقرار کوي چې زما دین هغه اسلام. بیا په دې نومونو باندې یو بل د دین نه ویستل، دا د انسان کمبختي ده، دا شقاوت دی، دا بدبختي ده. دا سوچ ختمول پکار دي. چا باندې د یهودیت فتوا لګول، چا باندې د نصرانیت فتوا لګول،
چا باندې د زوال او د موزل فتوه لګول، چا باندې د زندیق فتوه لګول، دا خو دلته تا په دې ژبه باندې ډېره اسانه واخسته، خو د قیامت په ورځ دا فتوه ډېره سخته ده. یا به ته زندیق یا به دغه کس زندیق چې دا کوم ته دې ووایه، یا به ته یهودي او یا به واقعي هغه یهودي چې کوم ته تا یهودي ووایه. ته چې په منبر باندې کښېنې او په ازاده خوله د خلکو خلاف فتوې ورکې، د دې فتوو به د قیامت په ورځ باندې تپوس کېږي. تپوس ځای دی هلته، دا داسې نه ده چې د خولې نه دې خبره راویسته او بس لاړه. ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. عزتمندونو د نیکو اخلاقو ژوند خپلول پکار دي.